محترم مسلمانانو خویندورونو، نن د جمعې مبارکه ورځ ده او نن چې کومه زموږ وظیفه ده انتهایی لاجواب او انتهایی پاورفل وظیفه ده. په ژوند کې دا وظیفه خامخا یو ځل کول لا پکار دي، ځکه د جمعې په ورځ وظیفه مو وشي او بیا د سورة الکوثر وظیفه وشي او بیا چې ستاسو څومره حاجتونه دي د هر حاجت حل دا په دې وظیفه کې دا پروت دی. څومره ستاسو مشکلات دي د هر مشکل حل دا په دې وظیفه کې دا پروت دی. که چېرته د مال او دولت کمی تاسو ته وي نو د هغې حل هم په سورة الکوثر کې دا پروت دی، ځکه چې د الکوثر معنی ده خیر کثیر، ډیر زیات خیر، ډیر زیات بهترین خیر. نو که څوک داسې غواړي چې الله پاک د الله ډیر زیات رزق ورکړي نو هغې له پکار دی چې سورة الکوثر دا د روزانه په دې ترتیب او په دې طریقې کار سره وایي. څومره حل کوي د هغوی مشکلات دي او دغه مشکلات ناممکن دي، دا نه حل کېږي. نو راځئ زر ته نن د سورة الکوثر یو ناشنا بهترین عظیم شان وظیفه هیمه چې په دې باندې خلکو د امت علما کرامو ډېرې زیاتې تجربې کړې دي او د هغې نه بعد دوی کامیاب شوي دي چې او سورة الکوثر یو پاورفل او بهترین وظیفه ده. که تاسو په ژوند کې سکون غواړئ، په ژوند کې امن غواړئ، په کور کې خوشحالي غواړئ، دغرنګې دشمن تباه کېدل غواړئ، ستا دشمن تا د پته ولګي دا سړی زما دشمن دی، ستا مخکې الله پاک یې غرق کړي او تا له پکې الله پاک ترقي درکړي نو د سورة کوثر دا وظیفه دا درنه هېره نه شي. نو راځئ مکمل ترتیب او مکمل طریقه کار زه تاسو ته په دې کلیپ کې دا بیانومه چې د یو سړي دشمنان وي او دغه دشمنان د ختمولو دپاره به څو پیره سورة کوثر وایو. چا د مال او دولت پکار دي د هغې دپاره څونه پیره ویل پکار دي، د چا حاجت دی ناممکن او نه پوره کېږي او د هغې دپاره د سورة کوثر دا وظیفه څو پیره ویل دي. په کور کې سکون غواړي، راحت غواړي، اطمینان غواړي، خوشحالي غواړي او دغه رنګې د جګړو نه امن غواړي نو دا به څو پیره دا وظیفه کوي. د سورة کوثر دا وظیفه تاسو خامخا روزانه په دې حساب کتاب باندې کوئ، انشاءالله ژوند به بدلیږي، حالات به ستاسو بدلیږي، کامیابي دا به راځي او ستاسو خپې به ښکلوي. د وظیفې ترتیب او طریقه کار داسې دی، که چېرته څوک په خپل کور کې سکون غواړي، امن غواړي او د جګړو نه امان غواړي نو هغوی له پکار دی چې 314 پیرې دې روزانه سورة الکوثر دا وایي، مخکې وروسته ته درود شریف 3 پیرې وایي او سورة الکوثر 314 پیرې د جګړو نه نجات ورکوي، کور کې امن راولي، سکون راولي، خوشحالي راولي. که څوک دا وایي چې یاره موږ ته د الله پاک ډېر زیات رزق راکړي او مال او دولت د الله پاک راکړي موږ ته، هغوی له پکار ده چې دوی د سورة الکوثر دا وظیفه زر پیرې وکړي. انشاءالله د دې فایده به دا وي چې الله پاک به یې د مال او دولت نه بیخي مالامال به کړي، دومره دولت به ورکړي، دومره رزق به ورکړي چې انسان به په خپل ژوند باندې په ژوند کې هر څه دا ویني. دغه رنګې د چا حاجت دی مشکل دی دا نه ختمېږي، یا حاجت ناممکن دی یا مشکل ناممکن دی او ده دا تصور کړی دی چې دا خو سره کېږي نه، وله پکار دی چې 286 پیرې 786 پیرې د سورة کوثر دا وظیفه دې وکړي او کوشش دې کوي چې روزانه دې دا وظیفه کوي. انشاءالله امید در به کوم چې الله پاک به هر قسمه مسله مشکل به ختم کړي، هر یو حاجت به الله پاک د انسان نه پوره کړي. کوشش وکړئ محترمو چې وظیفه په خپله مو کوئ او دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کوئ.
ځکه الله پاک په دې صورت کې ناشنا ناشنا خبرې کوي انا اعطیناک الکوثر محبوبه موږ تعالی حوض کوثر درکړی دی نو حوض کوثر خیر کثیر ده فرمایي چې کوم سړی د سورې کوثر تلاوت کوي الله پاک به د انسان ته ډیر زیات اجر او ثواب ورکوي څونه قربانیان چې خلک کوي په دنیا کې د هر قربانۍ بدل کې به الله پاک د انسان نه لس نیکیانې ورکوي نو څونه کسان قربانۍ کوي په پوره جهان کې دغرنګه سورة الکوثر تلاوت چې څوک کوي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم به د انسان ته د حوض کوثر نه اوبه ورکوي نو ډیر زیاته بهترین صورت دی د مال او دولت د زیاتی لپاره مشکل د حل کېدو لپاره ورپسې وایي فصل لربک وانحر خپل رب دپاره قرباني کوه او خپل رب دپاره مونځ کوه لکه وظیفه کې او مونځ نه کوې د ګناهونو قرباني به خامخا ورکوې ګناه به نه کوې نو انشاءالله اثر به کوي او که چېرته ګناه کوې او ورسره وظیفه هم کوې نو کار به نه کوي ان شانئک هو الابتر د دواړو جهانو سردار د الله پاک چې ستا کوم دشمن دی دا به نامراده وي دا به ختمیږي دا به رسوا کېږي نو که ستاسو هم دشمنان دي دغه دشمنان دا به الله پاک ختمی دغه دشمنان دا به الله پاک رسوا کوي نو راځئ نن د جمعې مبارکه ورځ ده تاسو دا وظیفه وکئ او دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کړئ د وظیفې نه بعد باید دعا وکئ الله پاک ته وجاړئ الله پاک ستاسو مسلې د ختمه کړي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته